السلام علیکم. نن زمونږ موضوع د مردانه طاقت په باره کې ده. ډیرو زیاتو کسانو فونونه هم کړي او په واتس اپ باندې خلکو میسیج ډیرې زیاتې کړې وي. نو ما هغوی اوورال ټولو ته وي چې انشاءالله تعالی نن موږ په دې باندې ویډیو جوړو. مردانه طاقت ولې کمیږي؟ دا یاد ساتئ، د مردانه طاقت دپاره ضروري دا ده چې موږ داسې خوراکونه وکړو چې په هغې کې د اوبو مقدار زیات وي، یا داسې خوراکونه وکړو چې هغه د هغې مزاج چې کوم دی دا ګرم تر وي. دا یاد ساتئ، مردانه طاقت چې کوم دی دا ګرمو څیزونو سره، ګرم او خشک څیزونو سره انتشار زیات وي، خو هغې کې د منې مقدار کم وي، نو سرور او خوند نه وي. نو دا به څه سره زیاتیږي؟ لکه کم خوراکونه وکړو په دې یخنۍ کې چې هغې سره د مردانه طاقت ښه ښکلي زیات شي بغیر د څه دوایانو نه. نو دا یاد ساتئ، د ماسپښین په ټایم کې روټۍ پرېږدئ، یا که روټۍ دا د سړو دپاره زه خبرې کوم، نو هغوی دې دا چل وکړي چې یا دې لږه شان روټۍ ورسره خوري، ګازره، بادرنګ، بندګوپي، چکندر، ټیپر او مولی، دا ټولې ځان له کچه کټ کې چې د چا بلډ پریشر های کیږي هغوی دې پې مالګه او تور مرچ نه اچوي، او چې د چا نورمل وي هر څه نو په دې باندې تور مرچ او مالګه هلکه واچوئ، او دا کچه سلاد ډیر زیات خورئ. بطور سلاد به تاسو پیاز او ټماټر نه خورئ. دا یاد ساتئ. د هغې وجه دا ده چې نن سبا زمونږ خوراکونه ټول هایبریډ دي، انتهایی خشک او ګرم دي. که تاسو خیال کړي دا کم کسان چې بهر ملکونو کې ګلف کې سپیشلی پاتې کیږي، نو د دوی دا مردانه طاقت ولې کم وي؟ د دې وجه دا وي چې د دوی په خوراکونو کې چکن ډیر زیات دی، پیپسي پکې ډیر زیات وي، بریاني وي پکې او شورمي وي پکې، فاسټ فوډ زیات وي. فاسټ فوډ سره د سړي په وجود کې مردانه جراثیم هم نه جوړیږي او د دوی مني هم نه جوړیږي. د دې مثال داسې وي چې په یو کوی کې اوبه نه وي، نو که ته په هغې کې جاپاني موټر هم ولګوې نو د هغې نه هغه سره وباسي. نو د سړي د وجود دپاره لومبې لازمي خبره دا ده چې د ده په وجود کې د منې مقدار زیات شي او دا ټینګ وي. نو انتشار، ټایمنګ، ودرېده، سختي او ډیوریشن هر یو شی به د الله تعالی په فضل ټوکي. نو لومبې دا سټارټ کې چې دا څیزونه سټارټ کې د شپې په ټایم کې 5 شپږ 9 یا 15 بادام، 15 یا 9 تقریبا کاجو او داسې پیستا چې کم کسان افورډ کولی شي، نو هغوی دې ورسره دا خوري، 1 یا 2 کجورې. دا یاد ساتئ، دا د وخت سره یو خبره را روانه چې کجورو سره او غوزانو سره مردانه طاقت زیاتیږي. هغه صورت کې به زیاتېدو چې په هغه وخت کې خلکو به خوراکونه یخ کول، نو چې ګرم به دې وخوړل نو طاقت به یې سیوا شو. نن اوورال خوراکونه انتهایی ګرم دي، لہذا کجوري یا غوز ډیر زیات مه استعمالوئ. دا ما چې تاسو ته کوم سلاد یاد کړه دا ډیر زیات استعمالوئ، دې سره به ستاسو په وجود کې د منې مقدار هم سیوا کیږي، مردانه جراثیم به مو هم جوړیږي او الله تعالی به خپل فضل هم کوي. د کومو څیزونو نه پرهیز پکار دی چې کم کسان بریاني، سموسې، پکوړې، چټپټي څیزونه دا زیات استعمالوي، دې سره مردانه طاقت کمیږي. بیا هم که چاته څه مسله وي، او سوري یو خبره بله، په یخنۍ کې دسمبر او جنوري کې عموما مردانه طاقت د هر چا کمیږي. یو ګلاس تړم پې زیات تر استعمالوي، 15 یا 9 دې کې بادام اچوي، 1 یا 2 په دې کې کجوري اچوي. دا د شپې استعمالوي، د کیلشیم مقدار به مو برابر وي، د وینې مقدار به مو برابر وي، مردانه طاقت به مو دې سره ډېر زیات ښه وي. د دې باوجود هم که چاته څه مسله وي، نو زما سیل نمبر او واتساپ دا دواړه دي. کوشش کوئ په دې فون کې یا په واتساپ کال کوئ یا په سیل نمبر 0333 91 38 479 0333 91 38 479. السلام علیکم.